کله چې دا انسان پیدا کیږي حضراتو آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای منګه او تاسو چې کله پیدا کیږو نو د مور په خېټه کې سلوي خورځه زما استاد وجود په صورت د نطفه کې وي سلوي خورځو پورې دا نطفه وي هغه منی لاړ شي رحم ته او سلوي خورځو پورې د دینه نطفه جوړ شي دا دقل ته پرته وي توم لشي بیا د سلوي خورځو نه بعد دا علقه شي علقه د وینې یو چمګوړی به ورته وایو د وینې یو پټی به ورته وایي خو وینه وي لا غوښه نه وي نو سلوي خورځې دقه رنګې وي رسول الله مبارک بیان فرمایي او بیا د سلوي خورځو نه بعد مضغه شي د غوښې یو پټی ته جوړ شي نو چې کله په ده باندې دا مضغه ته جوړ شي سلوي خورځې پې تېرې شوې نو سلوي خورځې د نطفې سلوي خورځې د علقې سلوي خورځې بیا د مضغې نو دا شوې څلور میاشتې دا انسان د مور په خېټه کې وخت تېروي حدیث مبارک کې راځي په دې کې لاساني اچولې شوې چې کله د باندې دا څلور میاشتې تېرې شوې نو الله رب ذوالجلال یو فرشته راولیږي خو دلته دا سوال پیدا کېږي چې الله رب ذوالجلال دا انسان د مور په خېټه کې په دا څلور میاشتې ولې تېروي چې څلوېښت ورځې نطفه ده څلوېښت ورځې علاقه ده څلوېښت ورځې مضغه ده دا دومره ټیم پې ولې تېروي الله ته خو دا مسانه ده چې په یو لحظه کې د مور په خېټه کې دا ماشوم پیدا کی الله ته هیڅ مشکل نه دی بیا دا څلور میاشتو کې دا انسان ولې پیدا کیږي حضراتو د دې ډېر ګڼ وجوهات محدثینو لیکلي دي مولا علی قاری په شرح د مشکات په مرقات المفاتیح کې لیکي چې د دې مور په خېټه کې چې دا ماشوم دا څلوېښت ورځې یو پیرا څلوېښت بیا څلوېښت بل یعنی دغه درې حالاتو کې پې دا څلوېښت ورځې تېرېږي وایي دا ځکه چې کو په یو ټیم باندې په یو لحظه کې دا ماشوم همدغه رنګې غټ الله رب ذوالجلال د مور په خېټه کې پیدا کړی نو د مور ته مشکلات زیات یریدلې به ترې وه چې دا لاسه شی دی دویمه دا چې مور به وی جوړ دا څه بیماري ده نو په مزه مزه مور ورسره عادتوي هغه بوج په مزه مزه زیاتوي نو مور ورسره عادت شي نو د دې وجې نه دا انسان د مور په خېټه کې دغه مختلف ادوار تېروي کله چې دغه څلور میاشتې پې تېرې شي نو الله رب ذوالجلال فرشته راولیږي او فرشته دغه وخت کې څلور خبرې ولیکي اوله خبره عمل به څه کوي دویمه خبره کله به ورله مرګ راځي درېیمه خبره رزق به یې څومره وي څلورمه خبره دا به نیکبخته وي که بدبخت به وي دا څلور خبرې رسول الله مبارک بیان فرمایي په انسان کې د روح پکو کولو او اچولو نه مخکې دا څلور خبرې فرشته ولیکي او د دغه څلور خبرو نه بعد په انسان کې روح واچولی شي عمل به څه کوي په کوم ټیم باندې ممري اجل چې ورته ویلی کېږي او رزق به څومره وي او نیکبخته دی کو بدبخته دی شقی دی کو سعید دی دا څلور خبرې چې کله ولیکلی شي د دې نه بعد انسان کې روح پکوالی شي